أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. مخی آیاتونو کې تذکرہ د دې و چې بعض خلق دی په دنیا کې د الله نه سوا نور شریکان نیولي، نو الله رب العزت د طرف نه به ورته وویلی شي او خپلو هغو الهو ته آواز وکوي، تاسو چې په دنیا کې به کوم خیال و دی به آواز وکي، لیکن آغی با جواب نہ ورکی. اللہ رب العزت دا طرف نا ویلے کیږي با چې آغی خزان نه پخپل باندې په مقدار د ذره برابر نه په اسمانونو کې اختیار لري او نه پزمکه کې دا آغی د پارا په د اسمان نو زمکه کې صبرخه نشتی، دا الله سره څوک ملګری څوک ملاتړ څوک مددگار نشتی. که یو تن وی چې زبا سفارش وکم نو سفارش څوک نشي کولی، که بل وی چې زما د پاره به څوک سفارش وکړي نو سفارش نشي کېدی د هغه د پاره تر دې پورې چې اجازت وکړی شي دواړو ته. څوک چې سفارش کوي هغه ته به هم اجازت ضروري، او کم چا د پاره چې سفارش کولی کېږي نو هغه د پاره به هم اجازت ضروري. ملائک خو په خپل داسې دي چې د الله رب العزت د طرف نه حکم کولی کېږي نو په هغې باندې ګبراهټ راشي، تر دې پورې چې کم لاندې ملائک دي نو هغې په خبره باندې هم پوه نشي. بیا تپوس کوي د مشرانو نه چې الله رب العزت د طرف نه څه حکم وشو، آغی وتا حکم ذکر کی. بیا دلائلو پا توحید باندے دلائل سکوتی تپوس دیوکا نو جواب نو ورکی نو تو وایا رزق ورکون کے پاسمانو کے او دزمکی کے دا اسمان نا او د زمکې نه چې رزق درکوي تاسو له نو هغه یو الله دی. بیا خبره و د دې چې تاسو هم لګیایئ څه کارونه کوئ او زه هم لګیایم، نو ستاسو د اعمالو به ستاسو نه تپوس کېږي او زما د اعمالو تپوس به زما نه کېږي، ستاسو د هغې زما نه نه کېږي او زما د هغې ستاسو نه نه کېږي. الله رب العزت د قیامت تذکره کولا چې قیامت را روان دی، التبا فیصله عملی کولی کیږي. صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مو الله وی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، زیر ورکون کے ملے گلے پیغمبر ملے گلے یر ورکون کے. اکثر خلق داسی دی چا خبر نمانی خبر ناوری ایمان نراوری. بیا دنیا کې چې څومره وخت دی دا یو مقدار مقرر دی د الله په نسبانه، چې چا وخت راشي ناغه مخکې کېږي رستو کېږي نه. کم وخت باندې چې مرګ مقرر دی نو په هغه وخت باندې بمري. وز دې زنا تذکرہ کوي دا خلقو چې هغې کفر یې کړلی نو د هغې خبره ده د دنیا او بیا د آخرت خبره کوي.
آخرت کی بداغی سحالی نو آخرت کی بسوئی مشران پکیری نو کشران پکیری تکبر والا پکیری نو کمزوری پکیری د دوالو خبره د دنیا او د آخرت ذکر کئی قیامت دین و علتکی حساب کتاب بکول کیگی نو چاچے خبر ند منلی شرکی کرلے داغی پا سٹونو کے توقون بئی نو دنیا حال او دا آخرت حال دوار ذکر کئی نو کلا یو خبر ذکر کئی کلا بلا دا دنیا ذکر کئی دنیا حال بے سی دا دنیا حال سو او دا آخرت حال بے سی ولی دا آخرت حال آغا موقوف دے پا دنیا باندے دنیا کی چیزی سکر لی نو سبا قیامت کے آغا برے بے آئے تذکرہ برازی وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ویا کسان چی کفر کرلے لن نؤمنا چر ایمان نراوڑو منگا پدی قرآن کریم بانے ولا بالذی بین یدئی او نا پا آغا سچ مخی دی قرآن نو قرآن نا که مخی سنازل شوی دی که قرآن دے منگا دا طول نمانو یو دیم نمانوی اللہ وی دا خو حال دی دنیا دے پیغمبر نمانم قرآن نمانم مخی آسمانی کتابون نور دی آغا نمانم نو دا دی حال بسی وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ کچری لیدلویتا پاغ وقت إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ چکلا ظالمان خلق ودرولے شوی بید دی درب مخی یرجعو بعضهم الى بعض القول واپس کئی با بعض دی بعضی تا خبرہ بعض با بعض تا جواب واپس کئی یقول الذین استضعفون وی با کسان چی کمزوری گن لکے دا للذین استکبروا کسان تا چی تکبری کاؤ لولا انتم لکنا مومنین دی بہت داوی کچری تاسو نوے نو منگ بوے مومنان منگ با ایمان راوڑے وے خود تاسو وی غٹان وی تکبر والا وی د دنیا په لحاظ سره غټ وی مال په لحاظ سره زیات وی نو تاسو چې کله خبره وکوله نو موږ هم په هغه باندې روان شو نو که تاسو نه وې نو موږ به ایمان راوړی وې موږ به مؤمنان وې قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نو ای با کسان چې تکبر وکاو غټان غنل کېدو ناغي به وی للذین استضعفوا کسان تا چې کمزوري ګڼل کېدل انحنو صددناکم عن الهدى آیا منګه منا کړوي تاسو د هدایت نه بعد از جاءکم رسل داغنا چراغ تاسو ته هدایت بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان وای موږ تاسو ته نو ویلي چې دا حق ممنئ قرآن ممنئ پیغمبر ممنئ آسمانی کتاب ممنئ موږ ته نه ویلي تاسو پخپل معنی مجرمان وئی وقال الذين استضعفون وای ما کسان چې کمزوري ګڼل کېدل للذین استكبروا کسان ته چې تکبر وکاو بل مکر الليل والنهار بلکې چل ول تاسو د شپې او د ورځې استامرون نا کله چې به حکم کاو تاسو مونږ ان نکفر بالله چې موږ انکار وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا او دې ګرځو دا غد پارا شریکان داغ با تاسو منگتوی ستاسو چی کم چل ولو ستاسو چی کم خبری وی داغینا خود دغا معلومی دا چی تاسو منگتا دا حکم کاؤ چی منگ دی دا اللہ نا انکارو کو دا اللہ سر دی کف دا اللہ نا دی انکارو کو دا اللہ سر دی نور شریکان کو کفر دیو کو دا اللہ دا پار دی شریکان جوڑ کو نچی کل دا خبر ہوشی نواسر الندامت لما رأوا العذاب عذاب ہوتا مخامخ شی نو چی عذاب وینی نو پٹک بکی دیخ پیمانتیال راکل چیو وینی عذاب چیو وینی نو پیمان بشی لیکن پیمانتیا بپٹکی ولی خلق بنا پوروس خان دی ہوئی وجعلنا الاغلال فی اغناق الذین کفروا او گرزولی منگا توقنا پسٹنو دا کسانو کے چی کفری کر لے وجعلنا الاغلال
وی توقونه ومنګه ګرځولې فی اعناق الذین کفروا کم چې کافر دي داغي په سټونو کې نو سټونو کې بوله توقونه اچولې نو سټونه به ول سرونه به اوچت کړي هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدلا نو ورکول کېږي د خلق لا مگر په سبب دا هغه چې دي کوم عمل نه کول دنیا کې چې سکړیو داغه په وجه باندې دی له په دنیا په آخرت کې په قیامت کې باندې دا بدله ورکول کېږي توقونه وتا چولې شوی دي دام په دی وجه باندې چې دی په دنیا کې شرک کاو کفر کاو خلاف کاو د الله او د الله د رسول نو دغه عذاب دغه سزاګانې دا حالات بددي په قیامت کیږي وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها او نه دې لګلې مونږه په یو کې کې سوګ ير ور کون کې مگر وی غټانو داغي کم چې غټان دي تکبر والدي مترف دي تکبر والده ناغبوي ان بما ورسلتم بكافرون یقینا مونږه په هغه سمانه چې تاسو پر لګلې شوی انکار کو مونږه منو نه منو تاسو ولګیا ځان لبوای کنه تاسو بوای مونږ د الله پیغمبران یو نه منو وقالو دا خلق وی نحنو اکثر اموال و اولادا دنیا کې دغه خلق چې کم باطل پرستی نو دی د دنیوي سازو سامان باندې د مادي سيزونو باندې فخر کوي تکبر کوي لوی کوي نو وای با نحنو هر زمانه کې دا خبره دی کړلا وقالو وی دی نحنو اکثر اموال و اولادا منګه ډیر یو د مال په اعتبار او د اولاد په اعتبار زمونږه مال زیات ته زمونږه اولاد زیات ته زمونږه نفری زیات ده وما نحنو بمعذبین او نه منګه عذاب راکړې شي منګ له عذاب نه راکولې کیږي منګه ګوره مال والایو زمونږه د مال په وجبانه عذاب به منګه ځان لري کو منګه اولاد والایو منګه غني نفری والایو که عذاب راځي نو منګ به ځان دفقو په سمانه په نفرای باندې کله کیږي الله رب العزت چې کله عذاب راولېږي داغه مقابله طاقت دای چا نه حالات روان دي خصوصا دلته کې زمونږه په خیبر پختونخوا کې وس روان دي خبره ورسېده 400 ته ال دغه حالات شروع شو سیلابونه دي نو دا سیلابونه حالت کې شروع کې د هغه غبرال نه شروع کې نو آبادیان جماعتونه چې د س آبادیان دي هغه ورزوللی روډونه هغه ټول خراب کړلی خلق هغه ټول کڅوک پکې تللی جو تللی څوک چې بچی دی هغه ځانې په اغوستلو جامو کې وستللې نو کله چې د الله رب العزت د طرف نه دغه سي دغه دنیوي لګوډه معمولی یو غوندکی یو جلک ده دا هیڅ مقابله نشي کولای نو چې عذاب الله په قوم یې راولي کافر باندې هغه وسه مقابله وکي مقابله نه کیږي دا موږ ما امتحان ده چا باندې راغله غیبانه یو شان امتحان ده چا باندې نه ده راغله هغه باندې بل شان امتحان ده چا باندې راغله نو هغه صبر پکار ده الله دې هغه له صبر ورکی چا باندې چې نه راغله دلته کې چې کم روغ ناشتي هغه باندې امتحان ده تاسو د خپل ورونو سره سکوي وس داغي مالی تعاون پکار ده داغي دو مال جان حفاظت پکار ده داغي د خوراک درک نه لګي چې داغي د خوراک تنظیم وشي داغي د استوګنه زینشتي هغه له دستر سورې ورکړې شي تاس قرباني دا په کم کسان چې هغه داغي نه په از دغه سزاګانو کې په دغه امتحاناتو کې نه دی مبتلا شي دا پاغي باندې اوس امتحان دی هغه به صبر کوي او دلته کې چې کم روغ خلک دي کم ته بچ دي نو هغه به دا هغه سره تعاون کوي مرسته به کوي امداد به کوي هغه کا مالی کیږي هغه بدني کیږي بدني تعاون هغه می کله داسې ځکه چې هغه کې داغه نه سره لري کول غواړي
د طاقت کیږي چې وی لري کی داغه د پاره سو تګودو کول غواړي سهال سره کول غواړي چې دا کم کسان چې ختی دي دغه تل لري شي نو د چا چې سمرا وس رسی نا وس مناسب سره پړل همره دیو کی لارې بند دي موږ خو رسیدې نشو الله رب العزت داغه امداد په خپل باندې دیو کی لیکن بیام چې کله دا حالات ختم شي دا سیلاب ختم شي لارې کولاو شي نو بیا پکار دي چې داغه سره تعاون مالی تعاون سره وکړي شي داغه زګه چې ټول هر څه کور کې چې سلګي ارسه ختم شي دي ارسه تی وړلی اده منګه اینو ګورو سلندر دي روان دي کولر دي روان دي د چا کټکی دي او کټونه دي روان دي دروازې دي کړکۍ دي روان دي پترې دي هغه روان دي ارشه روان دي مالی امداد داغي کول پکار دي سمره چې د چانه وس کی د چا به لګ وس کیږي د چا به ډیر کیږي سمره چې د چا وس کیږي پکار دي چې د خپل نوړی سره داغي سره نیمه کی سمره کیږي کې دي شي الله رب العزت منګلا د تعاون د امداد کولو توفیق راکړي چې دغه مسلمانانو موږ امداد وکړو ازمنګه پدې کې صبر هب کې وشي الله رب العزت په اجر راکړي ثواب په راکړي الله دا زموږ د مغفرت د پاره ذریعہ او سبب جوړ کړي نو پدې باندې غره کېدل نه دی پکار منګه مال والایو منګه اولاد والایو منګ بچو نه علاوه کې چې ځکه په دغه خلکو باندې عذاب راولم نو د عذاب نه بچ کېدې نشي امتحاناتونه نشي بچ کېدې نو د عذاب نه بچ شي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وتوايقنا رب سما فراق رزق د چا پاره چې غواړي او تنګي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي نه اکثر خلک چې ګوره نه پوه دي اکثریت چې ګوره هغه به د قران نه ناشنای د پیغمبر نه بناشنای د پیغمبر د طریقو نه بناشنای چې ګوره په بلبل سره بناوانی هغه د تسکه ما دا پته نشته چې پته نشته نو معلومات پکار دي چې اول سره معلوماتو کې زه مسلمان یم نو د مسلمانۍ کار پکار دی چې د الله حکم پدې کې ماته صده د پیغمبر طریقه پدې کار کې صدا چې زه معلومه کوم او باغی باندې عمل وکم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه او ویا کسان چې کفر کړل چې ایمان نه راوړو موږ په قرآن باندې او نه پاغه سوچ مخکې د دې نو ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کچری لیدل وتا په وخت کې چې ظالمان خلق ودرول شي وي د خپل رب سره يرجع بعضهم الى بعض القول واپس کې به بعض د دې بعض ته جواب یقول الذين استضعفون وای ما کسان چې کمزوري ګڼل کېدل للذين استكبروا کسان ته چې تکبر وکاو لولا انتم لكنا مؤمنين کچری تاسو نه وینم موږ به وو مؤمنان قال الذين استكبروا وای ما کسان چې تکبر وکاو للذين استضعفوا کسان ته چې کمزوري ګڼل کېدل انا نو صدقناكم عن الهدى آیا منګه منا کوي تاسو د هدایت نه بعد جاءکم کله چې ورستو دا غنا چې راغی تاسو ته هدایت پیغمبر راغی هدایت راغی قران راغی تاسو ته راغی نو تاسو منګه هنوي منا کړی بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل معنی وای مجرمان وقال الذين استضعفون وای ما کسان چې کمزوري ګڼل کېدل الذين استكبروا کسان ته چې تکبر وکاو بل مکر الليل والنهار بلکې چل ول تاسو مکرونا تاسو د شپې او د ورځې استامرونه کله چې به حکم کاو تاسو مونږ ان نکفر بالله چې موږ انکار وکړو د الله نه ونجعل له اندادا او دې ګرځو د الله د پاره شریکان واسرن دامت لما راو العذاب او پټ بګی ریخ پیمانتیا لرا کله چې به ویني عذاب وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا او ګرځولې موږ توقنا په سټونو دا کسانو کې چې کفر کړل هل یجزونا الا ما كانوا يعملون بدلن اور کولای کې دې خلق لا مگر په سبب دا چې دې خلقو کوم عمل کاو وما ارسلنا في قريه من نذير او نه دې لګري موږ په یو کلی کې سوګي راور کون کې الا قال مترفوا مگر به غټانو داغي ان بما ارسلتم به کافرون یقینا موږ په اساس چې تاسو پر علی کې شوی انکار کو وقالو دا خلق به نه نو اکثر او دې خلق به دنیا کې
نحنو اکثر اموال و اولادا منگا زیادو دا مال او دا اولاد په اعتبار وما نحنو بمعذبین و نیو منگا عذاب را کړی شوی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وتوعا یقینا رب زما فراخ کی رزق د چا پر چو واړی او تنگیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلقنا پویږي نه. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. الله رب عزت کوم خلق چې د سیلاب کې بن شوی دی س نقصان نه شوی دی الله رب العزت داغي امداد تعاون په خپل باندې وکي. الله رب العزت هغه لازم صبر ورکي. الله رب العزت دې کم چې په دې امتحاناتو کې نه دی الله رب العزت د دې لا توفیق ورکي چې داغي هر قسمه امداد او تعاون وکي. الله رب العزت زموږ د ټولو حافظ او ناصر شي. الله رب العزت زموږ د ټولو حفاظت وکي. زموږ د کورونو زموږ د مالونو او جانونو حفاظت الله وکي. صلی الله علیه وسلم.